أنت الصلاة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعاع الأنوار المحبة العلوية والمتمسكين بولاية المرتزوية الذي فرض الله مودته على العربية والعجمية. ثم الصلاة والسلام على مبلغ رسالات الإلهية أعني بأبي القاسم مصطفى محمد القريشية. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعن دائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. وعلى محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقریر شروع کولو نه مخکې امام بارتا د رام سانکڅي امام بارتا کې څه تعمیرات دي مومنانو طرف نه خاص راغلي دي. تاسو مومنانو نه د تعاون د چاندې التماس کړی دی څو کسان پاتې کوو سره تعاون وکړو. دعا کوم تاسو ماته آس کاوه سره امین وکړو. ورډیګار په مخ د محمد و آل محمد دا کوم مومنانو دغه وطنخانې سره تعاون وکړ، چاندای ورته نصرات یې وکړو. ورډیګار دغه نظرونه ورته خپلې عظیمې برباب کولو منظور کړي. بیبیانو ستردارو خویندو میندو ته دا التماس دی چې دې وطنخانې سره تعاون کې پر چړته حساب وکړي. ورډیګار دغه نظر دغه تعاون ورته خپلې درباب کولو منظور کړي. ورډیګار هر نظر ثوابي حقدارانو ته هدیه او پیشکشي وګرځوي. ورډیګار قبرونه آل محمد نور سره منور کړي. ورډیګار قیامت پورې د مولا حسین نوراني شفاعت نه محروم امان کړي. ورډیګار رزق حلال کې اضافه وکړي. ورډیګار عزت او شرافت زندگی ټولو ته نصیب وګرځوي. بیا چې چا هم نزولات ورکړو یو ټولو حقدارانو ارواح طیبه دپاره سوره مبارکة الفاتحه. برحمتك يا ارحم الراحمين. وعلى محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، دعاگزاران سید شهدا، 2024 محرم الحرام عشره حسینی سلسله کې د کومو مجالسو انعقاد شوی دی، کوم مجالس برپا دي. غیر سلسله نه نتماوت او پنځم مجلس عرض وکړی و چې د شپو ورځو کې غواړو د کربلا شناخت وکړو، کربلا پېژندګلوي وکړو. توجه شته مو خبره ما خپلې اساني لپاره ما تقسیم نشان سره کړی و چې کربلا یوه پاڼې وي خو صفحې دوې دي. یوه صفحه د کربلا انتهایی نوراني دی، رڼا دی. بله صفحه د کربلا انتهایی سیاه دی، تاریک دی. د کربلا رڼا صفحې فاتح چمپیون قهرمان مولا حسین اصحاب و جوانان بنی هاشم صبر دیو رقم کړی دی او شجاعت دیو ګټلی دی، خیرات عزت دیو ګټلی دی. اما د کربلا ظلمانی صفحه دغه کې بیا قهرمان فاتح شمر دی، خولی دی، چونکه ولجه کې مهارت
वो मुलझे के वो इंतहा होगा, जुल्म के वो इंतहा होगा, इफ्तिरा झूठ मनफी प्रोपेगेंडा के वो इफ्तिरा होगा, द इमाम देख लिए, द खुदा देख लिए, द रसूलुल्लाह देख लिए के वो इंतहा होगा. तो जो मुस्लिम खबर बस आगे सियाम साफे तमुना मा इब्रतुना वार दा मनफी नुक्ती दा नेगेटिव पॉइंट्स منفی نکته مطلب داره او تو دیبا دیبا روک نکه دیبا دیبا ستاپ نکه دیبا دیبا داره نه تا برا خلی نه نه چونکه مشعل راه ندیده دی تعصیب نکه دی پیروی نکه دی نبور که گذر بکه گیره که برنا که علمای ابراج شد اما در کربلا نورانی صفا داره که پیغام دی درس دی پیغام در هر زمانی ضرورت در هر وقت ضرورت صبر د نورانی صفحه مندرجات ورده صبر خیرات عزت د امام حمایت د امام اطاعت توجه مشتاق خبره ابتهال دعا در همیز خیلی انشاءالله ایده که تو خبره کن هجرت د نورانی صفحه یو پیغام و یو درس دی توجه مشتاق خبره پرون بیا نورانی صفحه نه یو شو چات کچه زین کی چی شو امتحانی الهی چی بود؟ امتحان کا نورانی صافی آ رہے ہو اور یہ امتحان کی کربلا والا باز آز مکڑے وطن اصلا مولا امیر پرونی تو سرخی خیلی بدا باس مانی خبولی شمخ کی ذکر باس باز پرون متعیلی و مولا امیر المومنین والا قول متوسط خدمات کے ناکل کرے ہو تو مولا امیر المومنین بھی خبر دار دا سوال چی کا خدا درگاہ کے ونکی طبیعت عوض بکا من الفتنہ پروردگارا زتا درگاه کی فتنه نه امتحان نه ازمایش نه پناه غواړم دا سوال ما کولی ځکه دا سوال نه کوي ته پیدا امتحان بشي الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا الله ته پیدا ابتلا پکړي الله ته پیدا ازمایش و امتحان پکړي اور ته بیا سوال کې پروردگار امانه امتحان ما خلق امتحان اخستل د الله هغه سنتونو سره تعلق لري ته قرآن کې گاه څو دې ورته اشاره شوې دي مثلا د کې څه سره اشاره کوي لن تجد لسنت الله تبديلا انسان د خدای سنت کې هیڅ کله تبدیلی نشي بیا مونږه یا لن تجد لسنت الله تحویلا اور د خدای سنت کی هیڅ کله تبدیلی او تحویل نشي کومه یعنی هغه د الله سنتونو څخه تغییر پذیر ندي نه بدلیږي ثابت دي هو سنتونو یو سنت امتحان الهی دی الله به انسان امتحان کوي اور سخت امتحان پرون عرض کړو دا بیا ودی بیا ورسې سخت امتحان دا اوسیا ودی حدیث میں نقل کرے ہم اپنے دولہ تیری سرخی بیان ورسے ساکت امتحان تو چاہتی جو کسور امامان ہوتا نسکیر نکتی اخبو مبارا ساکت امتحان الٹا جو کسور وریاد ہے حدیث دیشو سر خبرا بطر من ضعف عقلو کچھری جو عقل ضعیف تے وخصف دینو کچھری جو دین سپک تے جو دین حل کرے اگر دین دلیل نشتا برهانی نشتا کوری نه دین شروع کرے توجه مشتا مقام معبر امتحان حل کوي تا کسان میسوچا که سوره قرآن اندر ارشاد کی الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا ادا ډیر اعمال لري وخت ہے چې وخت دي خراب حسن عمل ځکه او بچی معاف کی روشي ول مثلا ځکه خو لیونی مجانین ټول وي تکلیف نه معاف دي ویل کې دې شي لیونی ډیر عمل وکي نشو په خبره وکړه زنا که سبا تاسو کتلی وي سجدو باندې سجدې کې اوار را باندې کې دې شاته سجدې وکي پاته سجدې کوي شوی خیر را باندې کې دې شي وي ما یو سجدا وکي خو ډیر واله بیان نه دی الله سره الله یې چې کومه پیدا وکړي تا نه غواړه بهتر عمل نو تاسو کې د چا عمل نو عمل محتاج د عقل دی شو په ما خبره وکړه عمل به چوکې وي عقل لري عقل څور عقل پخته دی څور عقل قوي و مضبوط دی نو به هغه عمل حسن وي ځکه خو انبیاء امتحان سخت دی چونکه انبیاء از حیث عقل مضبوط دی امامان امتحان سخت کړي
چونکه عقلی ولدي تكلا على عقل پیدا وکړ او مشتاق خبر کله عقل خلق ان الله خلق العقل تكلا على عقل پیدا وکړ ورته ویلو عقل فاقبل اي عقل لك نقديشه اي عقل لك نشديشه څنګه عقل فرمان ورید الله ولا عقل نشديشه ورته فاقبل ورته عقل اوس وفرشه معنا وپاسه عقل واپس لړ دا بعد ورته الله یې ای عقل تر ټولو نه بهترین مخلوق یې ده ویلي دا د اډر خبرې د شپې خبره دا کې د منلې ولا دا صلاحیت موجود دي زه درته څه راشه زه درته څه لري شه نو څه وایي مشتاق خبره اوس دا عقل چې پختاري که امام اندام آدمی کون طرف تا الله انسان را بلله دی ویو حبرتی تو کمشی نا الله انسان معنی کرده دی ویو حبر چونکه لیونت پا دی خبری نپویگی وڑو کے اولکت پا دی خبری نپویگی لذا اللہ دی وجنا تکلیف و رجوع منزونا معاف کرد لذا امتحان و طول ورگی ویدہ ماس کرده ہو تکر امتحان اللہ چانا خریب کار دی اخبر تیاری وکی اسکولو کې من داتې زه کسان اکثر ماشاءالله د سینیر اساتید ناست دي یو ورونو باندې برکتونه نازل کړي یو مهربان استاد څنګه امتحان اخلي ورته یې څه تلاشه ډوپلیکیټ راوړل یو دا خبره دی معیوبه خبره ده ډوپلیکیټ هیڅ کا منظوریږي نه مانی مهربان استاد باندې بعد ارتي دا کار اور ایبل دی هغه کار کوي پس کله اوس الله امتحان انبیاء و نخلی نبی و بخبل امتحان پسی راجع مشتاق خبره پیغام از کرده و تو جبرائیل و تراول حضرت ابراهیم تا حاجات تشتا یا نبی تشتا ده خدادم نیشتا تو دیده که چکا تنگی حاجات نبیلان دی ناری نمرود دی نپڑی ناکل نپڑی ڈوپلیکیٹ زام پساری بیو اللہ موان امتحان خلی سب کار دی خبر امتحان پاس کرد مشتاق خبره لذا نبی قیده مطابق تا اللہ چان امتحان اخلی نبی نخلی وسیل اخلی امام نخلی دی قیده مطابق مولا حسین علی امتحان اخسته نه مولا حسین فخبر فقط امتحان ویل اللہ خبر دا علی کا درمانو لولو نده تاسبو اور غاڑی کے حرون امتحان اخسته نه مشتاق خبره دا زعفر جن علی امتحان بیو ندی خسته فرشتان امتحان ندی خسته خدا با ڈوپلیکیٹ دے گا سفری جن روشی قاتل شی یا فرشتی کرونا تزویوس نشبه ما خبره بنا زکا مولا حسین دایلی و مدینه نظر وانی ده زکا زم سا سترداری فینده بیان زکا زم سا رکتر منی لونی بیان این اللہ شاء ان یراهن سبایا اللہ اراده ده سما فینده اسیری شی ما فینده قید و بند کے لوڑی شی کوفے دربار تا لوڑی شی بازار شام تا لوڑی شی اور دربار شام تا لوڑی کاجو شام خبر یہ امتحان الہی ہو پارو دیتا بلتا پارو سرخیه دیتا بلی مو باز خاتم کرده و زداغ اس مصیبتونه آئی روز هر قدم پا بدره لمحه بلمحه مومن به امتحان ورگئی اگا حدیث رو برا اخیر داوت زد اللہ طرف نکوم مصیبتونه دی مصیبتونه دیشم سردینه کتا برانه ویو ساز کی کس کومه واجی تشبیه مخیلی بین اخبر زبانه و اخیر نکتا مدا بیان کردی و داوت زد لکا باران ولو باغ کے موجودہ گلستان کے نہ کوم گلونه موجود دی تبارانه ساز کی په غوراش او گلونو چه زیاتیږي خوشبوئی زیاتیږي تلاوت زیاتیږي تزکیه زیاتیږي کله گلونو سره خاک یو گندگی وی ډیری وی انا خبرن په غار چې ولکه د او ډیری چه زیاتیږي په زیاتیږي خبر زیاتیږي مؤمن امانت سے دی مؤمن حدیث جمله دار ان البلاء اسرع الى المؤمن النقي من المطر الى قرار الارض مؤمن پاک سره باندې مصیبتونه دور ارضی دور نزدیکی لکه برانه ساز کی کسه برانه ساز کی کپو ګلو راغلو ګلونو تروات زیاتیږي مؤمن باندې کا مصیبتونه راغلو او د مؤمن ایمان خوشبو زیاتیږي ترجمه شامل ده ایمان د نور مسعود شي ایمان د نور قوی شي اما خدای د نور کی کچری چون از لحاظ ایمان کمزوره دی ترجمه شامل خبره
نو بیا کان پیریه ہوتے دے کان پیریه کی دا تاکات نہ ہو تو بران رحمت اوچات کی اور تزاشی خوشبو زیادہ کی بیا نتی کچری جو ایمان کمزور ہے دا مصیبتون اور باندی راشی و بعد خدای سا بیا پرنخط شی خدای سا جاگرا شروع کی اور سبحای روز کتری دیر خنده چیز پروردگار باشد زدلی دلی و کتر بل تم در کبیرو نشو دا پمیسا دا کان دیریه دیو احبت بریز یاد باشد دا مومن امتحان سارا مصائب سارا مصیبات سارا ایمان کی تراوات زیادی گی خوشبوئی زیادی گی اور کچری چونکہ ایمان نہ کمزور ہے دیکھ ترجمہ اسلام خبر خب یا حوالے تزرزر رکھی گی زیادی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتحان کو سوچو کہ دیان دی دبارہ بارا امیر المومنین دی ایک سوچو کہ یہ مدیدہ دنیا امتحانات دی استاد مہربان پل شاگرد امتحان خالی توجمہ طرف تک نتدہ بارا خالی اختبار دبارا ہے ورطبات ولگی کی زدامہ شاگرد کم حد کی اما اللہ امتحان دا سے ندی کوئی والا امتحان دا سے ندی اختبار دبارا ندی چونکہ حد ضرور مالک تے دا صلاحیتون مالک تے فموجود کی کم میٹر کم مواد استعمال شوی دی خبانے زارے پرزے بندے اللہ عالم دے دمونیات بندے عالم دے امتحان دفع خلی دی فلسفہ مولا امیر المومنین در اخارو کا بیان کردے تا توجہین آنے در حدیث نہ کرتا ہوں مولا امیر المومنین دیئے اللہ تمنگانو نے امتحان خلی اختبار دا پارا پوئی دا پارا نخلی تا اللہ پا پاتا ولگی امتحان خلی دی دا پارا لے تو بینا الساخت لرزقی ورازی بقسمتی اللہ امتحان دی پا خلی سچوک اللہ رسیے باندے خپانے نشو پیما خبر ہے امتحان دی پا خلی بھی الساخت لرزقی چوک پر رزقنا ناراض آنے وراضی بقسمتی اور چوک اللہ تقسیم باندے راضی نے اللہ باخی والی چوک راضی نے اللہ باخی والی چوک ناراض آنے ولی دو زہرہ اور سی جملہ ولی امیر المومنین یہ دیدہ پر اللہ امتحان آخری صدق باندانا پاتا ولگی گی صدق آغا کم کرونا دی صدق سرے سرازد ثواب حقدار جوڑے گا جو سامہ خبر ہے آغا افعال دم ترکان آغا صلاحیتون دم اوچادر کی تزر مستحق ثواب شا توجہ کا خبر ہے دا گوڑی پاتا ولگی چوک رزیدی چوک ناراض ہے مکہ سام کو خدا دے ادھر کریے ہم دولت امتحان دے ہم غریبی امتحان دے جو دا سوچ ہو رہے کی سمت دولت رکڑے دے پر سمت خدا ازاد رکڑے دے جو شامل خبر ہے دولت ورکونا ازاد پارا نہ دے اور فقر کے غریبیے کے نداری کے مبتلا کونا دا توہین و احانات واجنا نہ دے نشو پیما خبر ہے روی جملے بتا لے گا دولت ورکونا پتی دلیل کی تو چونکہ تا خدا تا دیر نگ دے دے اور غریبی پتی دلالات نہ کی چونکہ تا خدا نا دیر بریا دے آردھو دیو کی ابتلا دے آردھو دیو کی امتحان دے کچھو دے دولت پھر کرے دے ہم اللہ دخبر امتحان اخلی کچھو کی دولت نا محروم کردی دی مانا دم اللہ امتحان اخلی ذکر دیئے اور امیر المومنین دیکھ ان المسکین عجیبہ جملہ دے انش پہلا سا لیواؤ ان المسکین رسول اللہ مسکین کا خدا رسول دے نشوفه خبره يبقى معصوم رسول وحي الهي الذي ليك يربان هدايات بشر ده para رغني رسولنا رسول يعني رستواله شوه رسول يعني ميو رستواله شوه مسكين الله طرفنا رستواله شوه کچری چا مسکین الفاظ بداکم کوئی دبار کچری چا خونی دروازه باده مسکین و دریدن مسکین نظار سیوا کسا رسول نظار سیوا کسا دا تا کور ایڈریس دا تا کور پاتا دک مسکین تا اللہ ویردنیوا دا اللہ رستوائے و تا کور تا اللہ طرف بنا رسول ودا سکل اللہ طرف بنا رسول دے ایڈریس پاتا اللہ ویردنی دے مولا امیر المومنین دے یہ سکا چیر چوبیا دا مسکین مالک دا مسکین سے تاولو خیگڑے ونکا دا دے دلکا خدای مالی کرے کسی امتحان خد
توجه مش فاهمه خبر دولاتم مورد ازمائش و امتحان دی کسا یا امتحان د شکر دی یا امتحان د صبر دی توجه مش فاهمه خبر یا امتحان د شکر دی یا امتحان د صبر دی لکه څنګه جناب اسماعیل د کله ویلو ته خوب لیدل دی ابراهیم پیغمبر ویلو جناب اسماعیل ورته ویل یا الله تفعل ما تؤمر دا کوم څه اجر تاسو شریعت دی الله انجام کې ان شاء الله ما به صابرین و نعومه جبکہ ہوتی مولا امیر المومنین سے کلا شہید نشول تقریبا 60 لاکھ برزخونه مولا امیر المومنین وجود باندې ولري د زور زخونه 60 لاکھ برزخونه د تاریخ تعبیر دار كأنه قرحة واحده قرحه علماء الناس کوي قرحه یعنی یو زخم قرحة واحده دا واحده تاکید پر راغلی یعنی گویا یو زخم کس خو زخمونه خو 60 لاکھ بدري تاریخ و توالی ته یو زخم ځکه ورته ته چونکې یوه بدن باندې 60 لاکھ بل زخمونه ولګېږي معلومیږي درته یو زخم بل زخم سره ټچ دی یو زخم بل زخم سره وصل و میلاو دی نقشه دته پیش کوله ځکه څه گویا یو زخم دی ته کله شهادت نصیب نشوله اندېښنه دی ورته اندېښنه دی رسول خدا بھی ہے نبی خدا شهادت په مایزه کې شته یا نه ورته یې شهادت په مایزه کې شته خدا ته ویل کله شهادت ته نصیبېږي ته کوم حالات وي آیا صبر وکړې ورته یا رسول الله شهادت باندې صبر نه شهادت باندې زه شکر کوم شهادت ته ما پوره دې ابراهیم صبر کوي دغه قرباني یې باندې لیکن مولا امیر المؤمنین ویو شکر کوي امتحان یاد شکر دی امتحان یاد صبر دی سرمایه‌دار دولتمند ته خدای ورته خاورې څیر کړي دي خدای نعمتونه ورته ور کړي دي الله د نعمتو سره سره د دې شکر امتحان اخلي کچېرې نعمتونو یو محروم کاسته الله هم دې لپاره محروم نه دی کړی چې څوک دې سي کیناوا سمجھو څنګه خبره ده دې ځان باد دیو جن نه دی معلومه کړی غوړې د دې امتحان واخلي صبر زاري سره کسا صبر د دې به صبرې دي دنیا کې کومې صبرې دي کوم ته مشتاق خبر د هاي روز ولجې د لوټ مار د ټاګې تاخلې دوکان مات مارکیټ مات د څه د تاګراشه یو قیمتي شکور نه باندې دا سبب دی اوس به صبرې دي ما قسم ته خدای دې ورته صبرې در نن سبا کوم دی انسان خوې وګړي انسان خوې وګړي ما زمانہ روانه ده ما زمانہ روانه ده واخرجت الارض برقاتها تکل زمانه امام حکومت روشیو چې روشي د زمانه امام حکومت کله روشي موضوع ده نه کوئی بات جمله روایت نه ټولنی روایت اخی واخرجت الارض برقاتها تکل امام زمان هغه حکومت جهانی یکی حکومت زمکه مخ باندې حاکم کی نو بیا هغه زمانه کې به اخرجت الارض برقاتها د زمکه به علیخ پر برکتونه راخلاص کی اوسه مو پیدا کشف کړي پټرول مو معلوم کړي تاسو شامه خبره لیکن هغه زمانه کې به د زمکه په تمام معنا خپل برکتونه راڅرګند دي دوره برکتونه ویو دوره به د هغې زمانې خلک د حکومت کې اوسېدونکو خلکو به دیهات کې خوی موړ شي دیهات کې به غني شي دیهات کې به مستغني شي سمجھې لا یجد رجل منکم لصدقته موعظه ورته بیا فتوا وراوړه ورته بیا خمس وراوړه ورته بیا صدقه ورکوه ورته بیا زکات ګرځوه چې چا ته وړې درته یې ځي مستحق یې لرې شه بل چوکۍ ورکړه زی حقدار یې بل چوکۍ اوسه لا یجد رجل منکم یو کس هم تاسو نه نمومي لصدقته موضعه جگه این یو کس هم د صدقې ځای پیدا نه خریدل نه چون ویری نه خرید انسان خوی به مړ شوي دی هیڅ شان سره دغه حکومت برکات دی لیکن د دغه زمانې حکومتونو بنا ده د غریب نه غریب تر کوشش دا وي د غریب سره غریب تر شي
اور امیر سړی امیر ډک شي. نن یو غریب داسې مثلا الله سبحانه مزدورېږي یا شپې خوب یې بجلي لوډ شیډینګ باندې نه نشته نه باندې سینکرو داسې یو ټیکسونه دي بې صبري نه کوي دا جمشتان خبره ٹھیک ہے. اللہ د دې صبر امتحان اخري په باندې صبر مخابره وکړي. خو لیکن حکومتونو به حال هم نشي جوړ کړی دی. حکومتونه په دې ډلې راته دې کې مثلا د چاندې سنګري دا جمشتان خبره ده د زکات سنګري د اجتماعي دا شی او دا هنر نه دی. دا هنر نه دی، دا کمال نه دی، دا مردنګي نه دی. دا په کار دی داسې نظام وکړه چې غریب سره نه جوړ شي. دا پولي واري لګي دا ویکسین واري لګي. ګوره یو شی وي رفع یو شی وي دفع. پوه شوه جمله باندې یاره ځینې کسان دي چې ته د خبرې سختې یو وي رفع یو وي دفع. یو دفع یې کړه رفع یې کړه. دا پولي ویکسین څه باندې دا رفع باندې یا دفع باندې دا دفع کورونا وایرس کوم راغلی کورونا وایرس یا به تاسو وایرس کې مبتلا شي اوس په علاج کې دا ډېر رفع دا څه دی وچاته دا پولیو ویکسین یا نورې ټینګې د ماشومانو ته لګېږي فایده وکړه مخکې لګېږي لګېږي دې لپاره دینه مخکې څخه بیماري راشي دینه مخکې څخه مرض راشي دینه مخکې څخه افات راشي مو د دې لارې پیرانه بلاک کړي وي. دف یعنې بلاک یو که دف یعنې بلاک اوله بلاک یادونه راکوي به دیوه بیماري راغله پولیو وایرس کا چې چوکو یې که هر څومره علاج وکړې په وایرس کې څه کړي وي جړ کړي وي بیا د صحیح سالم نه شي بیا د یو فالټ و خرابي ضرور ورکوي. ځکه دف کې ځکه لګوي هغې بیماري نه مخکې یو شی ویکسین ورته وکړي او یو شان خبره بیماری نه مخکې مطالعه پاک کې دا بیماری راشي. حکومتونو په کار دي شم سره وکړي لکه څنګه د پولیو ویکسین اهتمام کوي په کار دی او اندیشن سره فکر اهتمام وکړي دا چې مشتاق خبره خلکو ته غریبي نه نجات ورکړي دینه مخکې ته غریبي راشي فقر راشي تندرستي راشي که هغه لارې بند کړه او هغه غریبي راشي بیا ورته چنده کړي بیا ورته فلاح و بهبود داره سندری جوړه زه بیا یې زما دا حکومت وکړم په انتظام اهتمام دې شم سره وکړه سره نه د غریبي مرض افات سره نه معاشرې ته دغه انتظام کسان په خدای دی داسې یوه حکومت کې دی چې حکومت امام زمان دی چندو سنټرو سره نه اجتماعي سنټرو سره نه ته بیا موږ تعاون وکړو. دا مطلب دا چې تعاون ناست دی انتظار کې چې یو کس غریب شي بیا ورسره مدد اصلا نوبت دې ته رانشي اهتمام انتظام د تفتیش څخه بهر کیف الله ته کوم امتحان یاد نو صبر خري ګورو یاد شکر خري دا دوه امتحان دي هیڅ سره الله پیدا نشته دا یو پټ بیان راځي همیشه داسې نه دی همیشه چون کلمه انسان سوچ کوي الله خو انتهایی مهربان دی کنه مهربان دی که مور و پلار لکه څرنګه بچیو باندې مهربان دی دینا هزار گونه زیاد اصلا کمپیری انسان نشي کوي موازنه انسان نشي کوي دینا زیاد مهربان دی څنګه دینا زیاد مهربان دی اوس پورې تاسو کتلې دي خپل پلار مهربان پلار بچو ته سخت سزاوانې ورکوي یو نه نو الله به دې سره سخت امتحانات اخلي سخت امتحانات دې ټول جوابونه دي یو جواب نه دی څنګه راځي ګناه او دغه امتحان په منظر رابطه د علت معلوم دي رابطه د سبب او مسبب خبره نور آسانه لکه ځای به کله لاندېږي څه کله وبوي خبرې به دې نه شو اور به ضرور اپنا کاغذ سیزئ لرګی به سیزئ لرګي اور سوالې کې کوم تعلق دی کومه رابطه دی دا د سبب او مسبب دی سبب وي مسبب به راځي علت وي معلول به وي راځي قرآن مجید کې دې قانون ته اشاره شوي توی کومل کې شوي دی توی کومل څه ماته همیشه شب جمعه باندې دی توی کومل تلاوت کو دا عظیمه دعا دی ولا امیر المؤمنین خپل صحابي بزرگوار کومل پر زیات نعمت تعلیم دي ځای کومل دا دعا توی کومل هر ورځ تلاوت کوا
هر ورځ نوی کال کې تلاوت کا کال کې نوی یاري میاشت یمتی تلاوت کا یعنی هفته کې په یمتی ویم خامخا تلاوت ده قانون ده اون قانون ده تا انسان گناهم کلمت مصیبت روانی کلمت چی روانی؟ مصیبت سوره شورا قرآن مجید تو آیتونه یو ده دوی کومنت جمله را سبوده دا معلومه شي که همیشه دسته نده الله کلمت یو کاس د امتحان کې اچي هغه ګناه نتیجه هغه دیو کا ګناه یې څه سره کوي جرم یې څه سره کوي مثلا قرآن مجید کې راځي چې وما اصاب من مصیبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير باور د کوم مصیبت راځي مصیبت الله دې دا مصیبت نه دې مګر دا تو په خپل لاس سره واستاله دا مصیبت تو په خپل لاس سره واستاله او لاسونه دي شان سره یعنی تا کار تا افعال دي شان سره تو مصیبت خپل ځان په ایجاد خپل ځان په ټول روایت سینکرو داسې روایت دي دا ټول روایت نه کوم څه موضوع بیا ورکه کوم څه خبره استري مثلا یو روایت دی امام صادق علیه السلام دا چا کاټا پته ورګی دا پنه علي روان دا چا سار کې دا خبره بولې مې دا سار کې دا سودا سار کې دا دی کاټي باندې لګی دا په باندې دا نه دی مګر دا څه دي سړی ګناه کړي وا ګناه نتیجې کړه دا سازا ملو شو خبره باندې په یو کنه په او امیر المؤمنین د فیدو کومه اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء انور جمله بریکا اسی کی قانون بیان شوی قانون کا علاج معلول قانون د سبب و مسبب یعنی ول امیر المؤمنین کو تا تعلیم نتایج صار تا الله درگاه کې هغه ګناهونه پناه وړه ته کوم ګناهونه پناهوان نزلې مګنی کې دا څه نه ګناهونه د سشتادي هغه ګناهونه چې ارتکاب وکړي چې نزلېږي الله نزلې الله طرف نه وی هغه دي اعمال نتیجه خپل ځما کې راوستل حکم ګناهونه دي څه ګناهونه مصائب راځي هغه ګناهونه سختي راځي هغه ګناهونه افات او بلاوال نزلېږي ولا امیر المؤمنین خو یو قانون بخیر داسې ګناهونه شته د ګناهونو واجب افات بلیات نزلېږي کوم ګناهونه دي دا ګناهونه مولا سید العابدین خیری دي فهرستوار او موضوع ده هر جمله ګناهونه مولا امیر المؤمنین یې دي امام سید العابدین باید تشریح او بیان کړي انا دا د موضوع سره تعلق لري دا کوم ګناهونه افات او بلیات نزلېږي يدارس الذنوب التي تنزل البلاء ترك إغاثة الملحوف وترك معضلة المظلوم غنيواتنا ذلك سجوك مظلوم أتاتو نصرات فريقري لا يجي على المسلمين لكن جوك مسلمانان آواز بلتاسو مصر كثير جداك قرر فريقري الله تربنا بكم عرض تربنا بأفاتو بليات نسيني کچره د مظلوم आवाज باندې لا بیت نبی نن فلسطین مشروعان شروع دي نن فلسطین پوری مادي شروع دي نن فلسطین على سپینګل پلان ته جړي زماني شهیدان شوي دي هر شروع دي على المسلمين هذا مسلمانانو ته استغاثه کوي لیکن د فلسطین مسلمانانو استغاثه باندې د فلسطین مسلمانانو مظلومیت आवाज باندې یو مسلمان ملک لا بیت ندی ہے کہ صرف فلسطین مسلمانانو آن مظلومیت استغاثی و آواز بندے لابیک یہ لے لو ایران اسلامی دی ہم صرف لابیک بھی ہے مرداباد مرداباد امریکہ مرداباد 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 امریکہ مرداباد تایبت سے وظیفہ دینا چلی شوتا پھیک دا بدا مصیبتونه نزلېږي بلاوالې نزلېږي ورسې یوه جمله بس مو پرېږده ورته بیان کړم بله جمله دا چې وترک الامر بالمعروف یوه تزیع امر بالمعروف و نهی عن المنکر که چېرې چې امر بالمعروف ضایع کړ نهی از منکر یې پرېږده توجه شما خبره بیا به چه نزلېږي افعال نزلېږي ځکه چنګیز خان کم و بیش کیدای شي تاسو دې نامې نه معلوم وو چنگیز خان یو خونخوار و سنگدل انسان تیر شوی نیشاپور ته تاسو لاړو را زیارت تاسو کړی د ایران کې نیشاپور کې اوسېده خو ظلم نه علاوه بل کاري نه و سوا د ظلم
لان همدان شهر ایران بود. همدان ولی تا بعد از چنگیز خان قرار داشت. اسم خیر نیست. خیر نیست. کاری مؤدب شد. ادب سر شد. د جرم بهانه لاس کی ورنه کو تدسمو و دست بهانه ویر کو لاس کی تدمو قاتل اور مسر ظلم کبری دلیل جور کی ځان ده لذا تکار همدان تبارول خاطر نه مؤدب شي ادب یې خپل کړي دسی موکا لاس کی چنگیز خان ته ویو نه ویل تو تان شي سره کا ظلم نه دي دا آرام نه لري جو سم خبر آرام نه وي سیوا اور اتبار اور زړی تا شه اخر ټول قوم راځه مکه همدان ولا اي همدان یو مثال وی الله استوى یو خبر راغله نشو په خبره الله رسوله وی یا خبر راغله خو کا جواب غلط را خیر نشته هر کوی چې سره اوسې ظلم تبعنا ویو کا ورته وی خبر راغله ان خیر نشته جواب چونکی نمبر نه کوي پر دې دا اپشن د حالات یک د حالات کړي کا ورته وی او څه خدای رسوله عام دا اپشن ده حالات خوش اما تو خبره ته حد کې خاموش راستی کامرغي سار باندې چین په پاتا ورته لګي ته پساړي سار نوسته یا په کوړی نوسته سمي ورته سمي پانځه کې حف شوی جواب نشي ورکه ما کولای د روز په مو کې راولې مکالمه کې رہی بده یو چارواح دی دا جو کې چارواح شپونګه میګي وسه سره مونږ ته دی وی کتل زړه خاطر سیرس کې اسلامی بات شوی دي سينو کې حرکات وجود کې نشته سوال کوي سوال راځي د ځخپل راغلی نه خدای راستواله دا چارواح ورته دي چې سوال صرف خپل راغلی او نه خدای راستواله یا مخشان نشته نو سوچدا کړو چې کسر ام سی کیوز کې د باندې مخشان ویم نشته نه خدای راستواله او نه ویم خپل راغلی څنګه یو خدای خبره و خاموس اسلامي او ګرځي د استارګي چاته کې و چارواح د څوبه کې نه الله استوالي او خپل راغلي خپل ځکه نه راغلي نو تاسو باندې دې کې ته شکو پرې کړی راځي اته په جو شامل الله ځکه نه استوالي ته الله خو ظلم نه کوي الله خو ظالم نه مسلط کوي ته الله نه استوالي چې الله د ظالم راسته ورته نه کوي خپل راغلي نه الله استوالي دا د مو امان نتیجه وکړه مو باندې مسلط شو دا د مو بیا امان نتیجه مو عملونه دي شان سره مو کارونه دي شان سره مو افعال دي شان سره مو باندې ته مسلط شو نن تاسو مو باندې اشرار مسلط دي تاسو سلام خبره شرنا الى وقنا د خیر توکل نشته حیوان جانادي تمو اشرار سروکار دې مشر دې مبتلا یو حیوان جانادي تمو امانونه هم دي شان سره دي لکه چنګیز خان په باندې ظالم بادشاه مسلط شنه د همدان ولو اعمال نتیجه وایو درجه مخالفه اللهم صل علی محمد امتحان دی د باران د انسان اعمال نتیجه ده کله به څه وکړه الله امتحان خالي دی د باران صلاحیتونه او چاپ کی ایمانی ازش یو شی د تغییر اجازه راکو ورته هر شی امتحان بس یو هغه جمع خیر امتحان کلمه د اعمال نتیجه مصیبت د اعمال نتیجه کلمه د امتحان اخر کده ترقی ورته وی مرحله نه بلې مرحله ته دې مرحله نه بلې مرحله ته وځي دا کله بیبي رسولي جوړي رسولي امام جوړي دا جناب ابراهيم علیه السلام خانم دانه په باره یو شعر د خروف شعر یې چې څه په باره د خانم دانه امتحان وکړه اعمال امتحان د انسان دی مرحله نه بلې مرحله نه بل څو امتحان خپسي په وره کې مرحله ته خې درجه ته رسي دا خانم کوم امتحان دې سوچ وکړه خانم امتحان دې شاید دې شان سره ذکر کړی خو مثال انسان دی او انسان امتحانات د شان سره زیرا شاعر یې گندمی را زیر خاک انداختن گندمی را
زیر خاک انداختن، پس از خاک خوشه ها برساختن. غنم دانه زمیندار خار و چه خواهد که غنم در این پختنه بود که تا برای مصیبت یا نه دیویو مصیبت ما بده ولی منو خار آره ولی خار چی خواهد مرستر که با پروتون ترنات خواهد داری وقتو خبر دنیا هوا بالا بانده لگی در مرستر که شعاد کرانه ای با بانده لگی و غنم در پرویو دارو امتحان ده یا نه مصیبت زور بانده خاره وارد خب بعد غنم داغ مرحله کاٹ کی غنم بعد دی مرحله امتحان پاس کی کاتو پر دی مرحله امتحان پاس نکن ورنان پودا نه جوړیږي او نباتات نه دیو نه جوړیږي واخرنا نه جوړیږي دغه څنګه غنمي خور چې خاخ تعداد زرغونش تعداد زرغونش غنم امتحان اوس چریږي یو امتحان خو پاس خورو کې هر کو خور نه پېښ شي راځه شي ترقی وکړه اول پس مې کیوس اوس تمرن سورات کې ویو بلند شو درجه پاس شو چار شو اوسم د دې غنم د امتحان ختم نه دی تمرن کراوله خور نه وخته کله تمرن کراوله باری دیگر گفتندش از آسیا غنم امتحان ختم نه دی اون زمیندار وربدل مچنه چی ورکی انا صاحب امتحان کلمه انسانی ما داره مصیبت را تو وړوړي وړوبه مچنه چی ورشوا غنم یو امتحان خو پاس کې ولانش عمل کراوه هذا بعد کله زمیندار وربدل غنم در امتحان ختم نه صاحب امتحان په برابر کې مچنه رام دی واچاوله وړوړي کله ورکه دا مرحله امتحانی پاس کړ نورم بولم څه بولم قیمتش افزون و نان شد جان فضا اول غنم وطر ده چرب و خوراک کنه نشو که خبری بود اول غنم وطر حیوانات رو به داد شود لیکن کل مچلی که وڑا شوست انسان خوراک شود وڑا شوست نن سبا خاطر دورو دیر قیمت دیم دینا حکومتونو که خوڑا بخبر و پیسام نمیروی قیمتش افزونش قیمتی بالاتر شود که کل مچلی که اورشه اورو صورت می رو وقت خب بلند نکشه انسانی خوراک شه انسان بلنده انسان خوراک ندارد بیان در غنم امتحان ختم بیو ولی نه ختم اورا خوشه گوز به غنم چون رسی چی نرسی باری باز نان را زیر دندان گفتن کشتک رو فهم جان سود منده ای غنم امتحان ختم داره مکتر نخوروه که اوز حضرت انسان خون و لانده را بده اوز پا دی خونو که اوره اوز پا خون میده که توجه شما خبر و خانم ما خبر که یو امتحان بل امتحان کا پاس که درجات خطا زمکی باندی پروت که بامبل صورت که بلند شد بامبل صورت اراغل نخان اوره و درزنی قیمت زیاد شده لده بدرال حضرت انسان خون و لانده تکل دی اوره که خبرو خون و لانده ای خانم باید اوز حق درجه بین آشوات خواهد درجه ده عقل و ده انسان ده اوز ده انسان انسان جوڑش غنم بدنش انسانی فینه که انسان جز جوڑش انسان انسان جوڑش ولا اوز غنم که نباتات فرض کن نباتات رو انسان افضل دیگه نباتات رو حیوان افضل دیگه به حیوانات رو انسان افضل دیگه خدا غنم ساخت امتحان ویرگی دیده پارا درجه بلندش اگر غنم پدرش انسانی عقل که اگر غنم جورش انسانی فهم و شعور که بدرش بلد لذا الله ذکر انبیاء و امتحان خلیط درجه بچردشی الله ذکر افسیاء و امامان و امتحان خلیط درجه بچردشی ذکر مولا حسین السلام علیک یا وارث آدم صفت الله السلام علیک یا وارث آدم یا وارث ابراهیم خلیل الله السلام علیک یا وارث عیسی روح الله درجه بلبی یہ امتحان بل امتحان بسی جو مولا حسین علی امتحان آخری بعد مولا حسین خطر ده امتحان پاس کی اور ما کسان کو خیر تاکہ طریقے سارے پاس کر انبیاء تا پریشان دیا حتی لکت عجبت على صبرك ملائکة السماء صبر امتحان اللہ خیر عرض کرے مولا حسین خود امتحان کی دورہ صابر شد
تورا صبر وکړ که فرشتې د الله معصوم مخلوق دی لا یسبقونه بالقول وهم بامره یعملون مخلوق دی خو که فرشتې هم حسین صبر ته حیران دي حسین صبر څنګه وکړ دا امتحاني پاس د دغه صبر کاروان اولینه شهید شهزاده مسلم ابن عقیل د عقیل فرزند د مولا امیر المؤمنین بیارن شهزاده مسلم لپاره د واجب العباس دي فضیلاتو لپاره مولا حسین یې مسلم lost the ball lost مسلم lost ان شاء الله زه به بیعت باندې خبرې کوم کربلا نورانی صاحب رڼا صاحب اقبال پیغام کا بیعت دی مولا حسین بیعت نہ کول بیعت کیسے کہتے ہیں ارکان بیعت څه شي دي بیعت په کار نه چل نه وشي تاریخ اسلام کې څو بیعتونه شوي دي توجه مشتاق خبر آینده مجلس کې څه ذکر کوم تو زیرو مسائل ته نزدیک شول مولا حسین دې مسلم لاست نو لاست دا حسین لاست علی لاست علی لاست رسول الله لاست رسول الله لاست الله لاست مسلم فضیلتون لپاره یو فضیلت کافی او پاس چاته په مسلم لاس بیعت وکړه دا د مسلم بیعت نه دی دا د ما حسین بیعت راغله مسلم کوفې ته بس ما ټیم ډېر واخیستل په سلونو خلکو په زراو خلکو مسلم لاس باندې حسین ته یې بیعت وکړل ابن زیاد راغله کوم ټکنیک سره ما بله دې عرض کړی و کوم هنر سره کوفې شهر ته داخل شنوته خلکو باندې هیبت خوف تری شوله د مسلم ابن عقیل مرسته یې پرېږدوله یا خو دا وخت ته منده کې به ځای نه کېدل جمع منده کې به ځای چاته نه میلوېدل لیکن یو وخت چې راغله که مسلم مسجد روزي هېڅ پرسه نشته دی په تنها پاتې شوی کفار دی پردی وطن دی کوفې چولو پاته ورته نشته دی تاریخ کې څه کله یوه طرف ته سترګې لړې کله بل طرف ته سترګې لړې چېرته لاړ شي روان دی بس نه پوهېږي ټکانې باندې نه پوهېږي چا سره لاړ شي ازادارو راتلې زه تندې واخیستل تږی شولم یوه کور بخته چېرسته کور د یوې انسانې وه دا کور د یوې محبې وه د ستار آل محمد کور وه ښه مور د هغه کور کومه مور وه خپل بچي انتظار کې وه بچی وستی شوی وه انتظار کې ولاړه وه بیا به ته یې وکتل چې یو اجنبي کس یو مسافر کس مو کور پورې ناست دی ورته یې ځای نګزانې لږ یو اوبه به نه وي زه اوبه نه ډېر لګوي ما ته اوبه راکوله نګزانه راوتله اوبه جامې راوبستله زادار اوبې بستله کله اوبه جامې واپس کړله مسلم ابن عقیل ماته د غریبۍ تکیه ویل یې هغه د نګزانه ورته یې ته مسافره دې کې نستی تا دپاره مناسب نه دی مسافره پاته وشه دا د کور دروازه دی کور مخه دی پاته دي د نتیجه کې نستی تا په مناسب نه دی راشه خپل ځای ته یا خدا خبره وه مسلم ابن عقیل مظلومیت سترګې ورته روچاتې کړلې او نګزان زه چېرته لاړ شم کوفې کې خو ما خپل ور نشته دی کوفې کې خو ما خپل کور نشته دی یا خدا خبره وه نګزانه ورته یې ته چوکې مسافره ته کوفې کې د تا کور نشته د خپل خپلوان نشته دی نو روانه ورته یې زه سفیر حسین یم زه تعلیم یم زه خاندان باندې شیخ سلطان وکړم مسلم ابن عقیل یم یا خو د خبره وه نګزان خپل سیرې ته ګزار ورکړم زه خاندان باندې هاشم قربان زه د حسین سفیر قربان ته راشم کور تا خدمت کې حاضر دی مسلم ابن عقیل راووتل خراک څښاک انتظام یې ورته وکړل هغه دغې نګزان کوم بچی و راغله کور ته د حکومت جاسوس و ته کله یې ویې کتل مسلم ابن عقیل دې کور کې دی حکومت ابن زیاد دی جاسوسي وکړه غواړم مسایل مختصر کړم جاسوسي وکړه ټوله شپه مسلم ابن عقیل ویښه تېره کړله ته کله سبا شوله هغې نګزانې وضو دپاره اوبه پیش کړې ویې کتل څه مسلم ابن عقیل ویښ دی تهجد لمانځه کې مصروف دی ورته نګزانې ته ای مسلم ای سفیر حسین لکه ټوله شپه تا سترګې خوب ته نه وي لاړې لکه خو میوه د دې شوې روان مسلم ته ورته یې نګزانې یوه ټیم کې مو سترګې خوب ته لاړلې خو که سترګې مو سترګې خوب ته لاړلې فوراً مو سترګې خلاصې کړلې څه
سفیر حسین سترګې ویلې خلاصې شوې جمله واوره ورته یې سترګې ځکه خلاصې شولې زما تر علي راغلی وه ما بچي ورسره وو ورته یې ویل ای مسلم العجل العجل الواحه الواحه ای مسلم په بیړې بیړې راشه په بیړې بیړې راشه ورته یې بل دا ویل ای مسلم ته خو بوت روان یې خو خپلو بچیو له سترګې زړه وشوله هغه طفلان د په چا حوالې کړي دي یو فریاد وکړه مظلومه حسین زردارو تحقیم کې ابن زیاد دربار نه یو لښکر راغله د 300 سپایانو لښکر محمد ابن اشعث کمانډرۍ کې سربراهي کې زردارو مسلم ابن عقیل ته کله د اسیانو خولخولې واورېدلې مصطلح شوه تورې په لاس کړله د ځان یې کور نه راووتله مختصر ذکر کوم عزتي حد کې جنګ وشوله مسلم ابن عقیل د مولا حسین سفیر د مولا امیر المؤمنین ویاره دغه حیدري شجاعت مظهر و ده دې شان سره جواهر وښیلو محمد بن اشعث ته بیا پیغام کې ابن زیاد ابن زیاد اوس سپایان کام شول خو ابن رستم د سفیر حسین مقابله نشو کولی بیا لږ تعداد ور واستول بیا جنګ دی بیا ته کوم د جنګ نشي کولی یو بل استازی استۍ کسې دستۍ زموږ د لږ نور سپایان راواستول جمله واوره دې کې ابن زیاد ورته ای محمد بن اشعث ویل وي تا به یوه مسلم لپاره څوره کسان مالا غواړي یوه مسلم گرفتاری وکړه لپاره څوره سپیان درکړم څه خیال کړی آیا ما جنګ کوفي دکاندارانو سره دی آیا ما جنګ کوفي زمیندارو سره دی آیا ما جنګ د کوفي عامو خلکو سره دی نه ابن زیاد ما جنګ خانداني پریاشم د علي ویاړی مسلم سره دی دغه شجاع شیر سره دی څنګه تقسیم شه زدارو داسې تقسیم شه زلزله کسان کوټو چاتو ته وختلو چاتو ته ختله وه مسلم ابن عقیل باندې د کوړیو باران شروع شوه مسلم ابن عقیل باندې کوړو ته اور واچول شو فریاد وکړه مظلومه حسین تاسو ته اجر کوم چې کله د کوړیو باران وشه مسلم بدن زخمو کې چور چور شوله مسلم بدن نحیف شوله کمزوری شوله خو بیا د خاندان بني هاشم شیر دغه بهادر طلیرو سره ور جنګېږي کابو کې نه رسي ابن زیاد طرف نه محمد ابن اشعث ورته د امن پناه ورکړه دغې دوکې سره یې ګرفتار کړ زه کله ګرفتار شه مسلم ابن عقیل اولینی سوال تا وکړه جمله واوره آیا یو ټوپک به لري سره پناه شته جوابونه سخت راوشي لیکن یو مهربان کس ورکړي ته خیر د مسلم د موږ قیدي شعصیر دی ورته اوبه به ویل جمله واوره اسدارو هغه کاڼو باران کې یو ګل مسلم ابن عقیل مبارک په شونډو باندې لګېدلی چې کله اوبو کې لاس اوبو جام مسلم ته پیښ شوله غاړې مسلم اوبه وڅښي هغه اوبه ټولې سرې شولې چاک یې واپس کړ قیامت یې همداسې وشولو بیا جام وینو سره سور شوله قیامت یې بیا وینو سره مسلم ته یې ته وه مسلمه معلومېږي داسې لکه تا قسمت کې اوبه نشته دي د دنیا نه په وچو شونډو روان یې فریاد وکړه مظلومه حسین بابا سعید مختصر کوم تاسو ته تکلیف درکړ مسلم یې راوسته ابن زیاد دربار ته ما کسان په غره تاریخ دی داسې قدم یې چېږدوه لکه یو چارډیل قدم چېږده قدم چېږدوله به د ابن زیاد مستران ولاړ وو ورته یې څه تا مو امیر باندې سلام ولګه مو امیر ابن زیاد ته تا سلام ولګوې خو دا خبره مسلم ته ویې څه په دې وخت کې ما یو امیر دی څه نامه یې امام حسین دی مسلم ورته یې ابن زیاد څه وشول ما نه بهتر کسان تاسو په تا
دارو قاتل کړي مانن قاتل کو نو بیا مسای مختصر کو دا کې مور ذکر کې د ځان ورسو ازادار یوم اخراج مسلم ته پاتہ ولګیدل تاسو چې دنیا کې د اخره وخت دی اخره وخت د ذکر شور یا مته دې ای ابن سیاست کې اجازه درکې زو وصیتونه وکړه زه وصیتونه وکړه سترګې غړې وصیتونه دپاره یې چوک خوښ شول عمر سعد یې خوښ شول بیګانو تذکره کړې وه چې عمر سعد چوک دی عمر سعد ته راشه زه څو وصیتونه درته کوم هېڅ عمر سعد نه پاتې څه وصیتونه یې واورې ابن سیاست ورته یې خیر دې ویشه مسلم وصیتونه واوره ازادارو پیلې که وصیتونه واوره بس ما مقام ختم دی یو وصیت ورته کوي عمر سعد زه کله کوفې ته راغللم ما قضا کړې وه زه مکروه شوی یم ومه یو کوفې خلکو قرضانې بد خبرې ته نشته دي زه غریب الوطن و مسافر یم کله زه شهید شم مدونه خرڅه کړه بیا مزدره خرڅه کړه لسره ته ما قرضه لانډه کړه بل وصیت کو دی ازادار ورته بل وصیت ولاړ دی ته کله زه شهید شم ما خپلوان نشته دي بیا ما تانه راواخله ورته قبر جوړ کړه ما دپاره قبر انتظام وکړه دریم وصیت کو دی جګړه واره ورته دریم وصیت ولاړ دی ما ته کله کوفې حالات وکتلو ما خپل امیر حسین ته مولا حسین ته خط ولیکل که مولا تا کوفې حالات بهتر دي نو اوس کوفه کې وفا شوي دی یو مکې چوپ قصید واستو حسین ته خبر ورکړو ته کوفې ته باسه ایوب علیه السلام ما دا اورېدلي دي ته حسین پیره نه دي روان حسین سره قدر باندې خویندې روانې دي حسین سره وړې لوڼې روانې دي فریاد وکړه مظلومه حسین اجرکم الله خدای تاسو ته ازادار یو اخراج دارالامارات مسلم ابن حکیم مسای مختصر دارالامرانه د ځمکې سلام یې وکړل مولا حسین کوفې نه بار دانې دپاره خیمې ویلې یو قصید یو ټولی روان دی مولا حسین ورباندې نڅا شول راویې بلل ورته ته کوفې اوسېدونکي وو معلومېږي ډزه لکه کوفې نه راغلي وو او کوفې نه راوړو جمله وار مولا حسین ورته یې کوفې څه حالات وو ورته یې چا پوښتنه کړې کوفې کې خو د ما سفیر مسلم ابن حکیم آیا مسلم څه خبر راوړی دی یاره مسلم کوم حالات کې وه یمني قصید اسمان ته سترګې اوچاتې کړل مولا حسین ماشومه وچاشه زه سترګې تا ته د مسلم حالات تېر کړم زه به دومره ویلم مولا حسین ته کله زه کوفې چولو کې راتللم ما څه وکتلو دارالامرانه مسلم ابن حکیم ځمکې سلام وکړل خولې کې الله پراته و لاسو کې تسبیح پرتې وې کله دا خبر ملاو شوله بچه یوه جمله د مصایبو نه پاتې شوله مولا حسین سپک پالته چېرته راغلل کومې خیمې ته لاړل كانت جمله واوره كانت للمسلم بنت صغيره عمرها 11 سنه مع عيال الحسين حسين چېرته راغله زدار یوې خیمې ته راغلل هغې خیمې کې د شهزاده مسلې یوه یتیمه لور وه هغې یتیمې لور ازادارو 11 سوه نوم لري وه ته کله هغې خیمې ته راغلل څه وکړلو فکرمها د مسلم یتیمې رانږدې کړله وسمع الى صدره که هغه یتیمه خپلې سینې سره ولګوله ومسح راسها حسین امامت راس مسلم یتیمې لور باندې کېږدوله څرنګې وضع کا زدارو تاریخ ته یې کما یفعل بالعتاب داسې ماسه کړله لکه چوک د یتیمانو سره مسه کوي زدارو مسلم لور پوره شول ورته د فعلا یې ما رأیتک قبل هذا ابو جهله دینه مخکې خو ته مزه داسې مینه نه وه کړې دینه مخکې خو ته داسې لاس نه وه یخې وشوه زه پوه شوله بابا مسلم قاتل شوی دی زه یتیمه شوې یم ازادارو بس یوه جمله کیدی شي واړې بلبلې دا منظر کتلی وي ته خیر دی یتیمانو سر باندې د رحم لاس تېرېږي او د حسین یتیمې او د حسین بلبلې کربلا د رحم ځای لري کله وړه بلبله په سر لاسونه کېږلې کله په غوږونو لاسونه چېږلې فریاد یا حسین
قدم خدايتك ومسير ومسافر تراجع يا بيتوي يا كيسي بطنك بكوماي يا زاري بديري يا باجزي كوما يا واد ساد سويا دورام بريغلاي يا جو وسيات صرخوما يا سلطان يا زكاة زهدان واركو في بازارك يا دماغ زاد يا طلوس فلما تبليش أسود وأقبلتا يا يا كاتير يوم الشمس نطلق فيه وابيض فانكور يا يخربيك يا هيجبني استدير مسافر يومي وصلك فان مواجب يا إبليس يا أسلس المخاف جلدي وبابي نورانو يا ولد جبين يا بس أسرحي يا مسلمين يا فرمان